قرآن حکیم در رب العالمین عظیم کتاب دے. اغا کتاب چې د خدای پاک پټولو کتابونو کې دیته یو ډېر لوی خصوصیت حاصل دی. څومره کتابونه چې د قرآن حکیم نه مخکې تیر شوي دي، که تورات دی، زبور دی، انجیل دی یا نور صحیفې دي، د قرآن راتلو سره ټول منسوخ دي. نه په تورات عمل کولی شي، نه په انجیل کولی شي، نه په زبور کولی شي او نه په نورو کتابونو کولی شي. که چرته دا هغه کتاب یو مضمون قرآن ذکر کړي یا پیغمبر علیه السلام ذکر کړي بیا خبره ده، لیکن دا هغه کتابونو چې څومره مضامین دي او دا هغه کتابونو څومره آیتونه دي ټول منسوخ. صرف او صرف زمونږ د زندګۍ او د ژوند دپاره د عمل سرچشمه د هدایت هغه فقط د خدای په کتابونو کې قرآن حکیم دی. ټول وای الحمدلله. دویم خصوصیت رونو د قرآن شریف دا دی، څومره کتابونه چې نازل دي غون نازل شوي دي. تورات غون حضرت موسی علیہ السلام ته په تختو ورکړی شو، دغه رنګې انجیل، دغه رنګې زبور، او قرآن حکیم چې خدای پاک نازل کړی دی په ډېر لوی شان نازل کړی. حضرت جبریل علیہ السلام نه یو ځل د دواړو جهانو سردار مبارک تپوس کوي، وی ته چې دا قرآن حکیم مال راوړی څنګه راوړی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا حضرت جبریل وی چی دا خدای رسولا کله چې اللہ ارادو کی چی تالی یو صورت روڑم یا یو سو آیتون روڑم نو پا دی اسمانونو کی زلزلی رش، اخذت السماوات رجفتا شدیدتا، زلزلی رش، فصعق من فی السماوات، او اسمانونو کی چی سمر فرشتی دی پسجدو پریوزی، بیوش پریوزی. طولنا اول فرشتہ دیم چی سر روچت کم. نو اللہ خپل شان لائق سره ماته د خپل کتاب د قرآن حکیم سایتونه یو صورت راکی، او بیا چې د تعالی رازم نو یوازې نه رازم. ګوري جبرئیل علیہ السلام یوازې نه راځي، یو میلمت چې راځي، یو گورنر راځي، یا یو صدر راځي، یا یو بل راځي، نو خلق هغه کمې مخې لوځي او په ډېر لوی جلوس او استقبال کې راولي. نو جبرئیل علیہ السلام وی اتقان سیوطی رحمه الله لیکلی دي چې زه یوازې نه راځم، ما سره اویا زره فرشتې ملګري وي، او هغه اویا زره فرشتې چې کومې ما سره ملګري دي، هرې فرشتې سره بیا اویا زره نور ملګري دي. د دومره فرشتو په جلوس کې زه راشم تعالی قرآن حکیم راوړو. بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته چې به کله قرآن اورو د هغې خصوصیت واوره، د دواړو جهانو سردار مبارک به سره خوله خوځوله، ير مې نشي، خوله به یې خوځوله چې ير مې نشي. رب العالمین فرمائی لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنا. دا شونډ مبارکه د ملقه وه، د دې قرآن جمع کول او د دې محفوظ کول دا زموږ ذمہ داری ده. نو پیغمبر علیہ السلام به ورته غوږ کېښود چې څنګه به جبریل علیہ السلام تلاوت وکړه فوري به یادو. دومره زور به نبی علیہ السلام له ورکړه چې عائشہ صدیقه رضی اللہ عنها فرمائی لقد ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد. وی سخت یخنی کی چی با پا حضور پاک وحی نازلی دلا، سخت یخنی، فیفسم عنه وان جبینه لا يتفسد عرقا، چی دا وحی کیفیت بتلارو من با دا حضور پاک دی تندی مبارک تو قتل دا خولو ساس کی بت بیدل. دمرا زور با نبی علیہ السلام تور کلیشو. او حضرت زید رضی اللہ عنہ فرمائی، زید ابن ثابت وی اوزل وحی نازل شوا او د حضور پاک دا رون مبارک زما د رون د پاسه پروتو لکه دو مرګري جناس دی، دومره زور زما د رون لورغه کادت فخذی ان ترضوا، وی قریبو چې زما د رون چوری شوی مات شوی، دومره زور یې ورک. او په کومه اوخه چې به نبی علیہ السلام ناستو اب ټینګېدی نه شو کې بناست. خرو بل یو خصوصیت د قرآن حکیم ادا چې نن په مخ د ځمکه څومره آسماني کتابونه دي، یوم پا اصلی شکل کی نشته سوا دا قرآن حکیم. ټول وای الحمدللہ. قرآن خو زمون کتاب دے، مونږ باندې نازل دے، دا قرآن عظمت زمون عظمت دے، دا قرآن فخر زمون فخر دے، دا قرآن ہدایت زمون ہدایت دے. پا قرآن خوشحالی مونږ لپکار چې زمون امت پہ خوشحالی وکو، او اللہ دے زمون دا دنیا او دا آخرت حشر او نشر او دا قبر دا زندگی دا پر دا ہدایت عملی نمونو ثابت کی. نو بل خصوصیت دا نن پا دنیا کی تورات نشتا پاستی شکل کی، نن پا دنیا کی انجیل نشتا پاستی شکل کی، نن زبور یاد آدم علیہ السلام دے، ابراہیم علیہ السلام دے، شیس علیہ السلام دے، ادریس علیہ السلام صحیفے پا مقدس مکہ نشتا. او واحد کہ یو سڑی را پاسی
او ما ته ووایي چېرې تا سره قرآن حکیم شته کوم چې په نبي علیه السلام نازل دی؟ زه ورته ښوولی شم چې او بلکل هغه قرآن چې جبریل علیه السلام نبي علیه السلام ته ورولی دی، هغه چې د دواړو جهانو سردار صحابهو ته ورولی دی، او هغه قرآن چې په لوح محفوظ کې پروت دی، دا ما سره د مسلمانانو په هر جماعت او په هر کور کې او د هر قاری حافظ په سینه کې محفوظ پروت دی. بیا ووایه الحمدلله. د مامون الرشید زمانه ده. مامون الرشید یو بادشاه تیر شوی دی، اگر چې څه غلطۍ هم ترې شوي دي، عقیده یې وروسته برباده شوې ده، معتزلي شوی دی، لیکن خدمت هم کړی. دغې بادشاهانو د قرآن او د احادیثو د نبي علیه السلام خدمت هم کړی دی. هغه به په خپل دور کې کال کې یو ځل یو مجلس جوړو، او په اخو د بادشاه مجلس به مامون الرشید بادشاه دی، وزیران به پکې ناستو، لوی کابرین به پکې ناستو، نو د زرګونو مجمع به وه، ډېره لویه مجمع به وه، ډېر خلک به راتلل، او صاحب هغې کې تقریرونه به کېدل، نعتخواني به پکې کېدله، او د قرات مقابله به هم کېدله، خلکو به خشته تلاوت د قرآن حکیم هم کو، او بهترین تقاریر به کېدل. او بیا مامون الرشید به په خپل لاس باندې په کرسۍ به ناستو، په تخت شاهي باندې، او بیا خپل لاس باندې به انعامونه تقسیمول. خشته ښکلی قاري، بهترین نعتخوان او شاعر، او دغه رنګې بهترین مقرر له به په خپل لاس انعامونه ورکول. حسب دستور یو ځل پروګرام جوړ دی، هغه د زرګونو مجمع جوړه ده او خلک راغلی دی، لوی خیرات به مو، دعوت به مو، تقریرونه صاحب شروع دی، نعتخواني شروع ده. یو چټ چا راولېږه د سټیج چې کوم ناظم دی، دا کوم چې اوازونه کوي، ناظم د سټیج دی. دغه رنګې هغه د سټیج ناظم ته چټ راغی د یو بهر نه د یو میلمه نه، او په هغې کې ورته لیکلي دي چې یاره زه یو میلمه تقریر کول غواړم، مهرباني وکړئ ماله موقع راکړي. د سټیج ناظم مامون الرشید بادشاه ته چټ ورکړه چې صاحب دا یو چټ راغلی دی. مامون الرشید چې چټ وکت، وی دا څوک دی؟ وی چې پته یې نه لګي. وی مونږ خو د خپلې علاقې د علماو تقریر هر کال اورو، ښه خبره ده، میلمه دی، ورکه ورته اجازت چې دی خپله تقریر کول غواړي، موقع ورته ورکړه چې دی تقریر وکړي. موقع یې والا ورکړه او سړی راغی سټیج ته راغی. سټیج څه سټیج و؟ تخت شاهي به و، په هغې به لوی لوی کابرین به ناستو. چې څنګه راغی صاحب په سټیج باندې کېناسته، یو خړو پړو جامو والا او یو عام مسافر سړی دی. مامون الرشید ته تپوس کوي کاکا د کوم ځای نه راغلی؟ وی چې یو مسافر په دې لاره تلم. دلته څنګه راغلی؟ چې ستا دا مجمع مې خوښه شوه، دا اجتماع مې خوښه شوه. وی ته څه ویل غواړې؟ وی چې یو تقریر کول غواړم. په کومه موضوع به تقریر کې؟ اوس تقریر له خو موضوع هم پکار ده که، په کومه موضوع به تقریر کې؟ وی چې د قرآن حکیم دا به زما موضوع وي. وی قرآن حکیم متعلق به څه وی؟ قرآن کې بیا بلا موضوعات دي، څه به وی؟ وی چې د قرآن حکیم په علومو تقریر کوم. دا ثابتو چې قرآن حکیم د دنیا چې څومره علوم دي د دې ټولو سرچشمه قرآن حکیم دی. ډېره ښه ده، لکه دا خو ډېر بهترین علمي بیان دی. موقع والا ورکړه، سړی چې ودرېد تقریر یې شروع کړ. چې تقریر یې شروع کړ د قرآن حکیم د علوم بیانې، چې علم طب ته په دې آیات کې اشاره شوې ده، د انجینرۍ اصول دې آیات کې خدای پاک ښودلي دي، د معاشیات او معاشرتي علوم او قانون او فلان فلان، هغه زمانه کې چې څومره علوم یو یو علم ته د قرآن حکیم آیات پیش کوي او اشارې کوي، او په ګینټو لګیا د کاکا تقریر کوي. حیران شو خلک چې خدای پاکه دا مولا د کوم ځای نه راغلی، دا دریاب والا علم د کوم ځای نه راغلی دی. مجلس کې ناست څوک دی؟ مجلس کې ناست داسې څه بیکاره خونان مولیان نه دي. ګورې رونو، امام شافعي صاحب رحمت الله علیه غوندې سړی پکې ناست، امام احمد ابن حنبل پکې ناست دی، امام ابو یوسف او امام محمد غوندې شخصیات پکې ناست دي، اکابرین هغه فقها مجتهدین او د فقه غرونه پکې ناست دي چې د هغې نوم اخیستو سره سړی ایمان تازه کېږي. داسې لوی لوی اکابر ناست دي، داسې خلکو مخکې تقریر هم ګران کار. زمونږ د علاقې مولانا شمس الحق افغاني رحمه الله یو ځل تللی و ګړی ته. ګړی کې زمونږ د چهارسک کې یو کلی دی، ډېر لوی علما او ډېر واعظین و پکې. د هغې علاقې خپله واعظان ډېر زیات وو، او د نوې د دارالعلوم دیوبند نه فارغ شوی و راغلی و. نو چې دې څنګ کېناسته نو چا دا خپلو کې خبره کوله، یاره دا ملا چا راوستی دی، دا به زمونږ د دې واعظینو د علماو مخکې دی وایي څه دی به څه وایي، دی چا راوستی دی. او رښتیا د علماو مخکې تقریر ګرانه مې. مولانا افغاني صاحب دا خبره واورېده،
چې وویرېده نو تپوس یې وکړ ویرونو زه خو تقریر کوم خو په خپله خوښه نه کوم ستاسو په خوښه کوم وی خبره داسې ده ما د تاسو ووایه چې د تقریر وکړم نو په یو آیات باندې وکړم په یو جمله باندې وکړم په یو کلمه باندې وکړم که په یو حرف وکړم خلک هم حیران شو چې راشه لکه خبره ورته سخته کا وی چې په یو حرف تقریر وکړه یو حرف باندې تقریر وکړه وی ډېره ښه ده نو دا آیات وی چې نون قرآن حکیم نون والقلم وما یسطرون نو په نون باندې تشریح شروع کړي او زموږ دا مفسرین لیکي چې نون دریاب کې دی او کب نوم هم دی مختلف توجیحات وی د دریاب حیوانات او صاحب تقریر ماسخوتن مانځه پسې شروع شو چې سار بانګ یې وی که نه سار بانګ وی دی کې خو ډېر لوی تفصیل پاتې دی خدا به چې د بل وخت کې وایو والقلم وما یسطرون وفوق كل ذي علم علیم خدای پاک علماو ته علم ورکړي هغه له خدای یو بهترین علم ورکړی نو د علماو مخکې تقریر بیا ګرانه خبره هم ده او دی اوس لګیا دی صاحب د قرآن حکیم د علوم بیانوي لګیا دی او چې څومره فقها ناست دي پرې خوله کې ورته ګوتې نیولې دي چې خدای دا بابا د کومې راغلی دی دله خو خدای چې کوم علم ورکړی دی او کوم معلومات والا خدای ورکړی دی دا د کومې راغلی دا کوم ځای پټ ناست او مامون رشید هم صاحب خوشحاله دی چې شکر دی زما په رعیت کې داسې علم هم شته چې تقریر کله خلاص که مامون رشید ورپاسېده او ډېر په احترام یې کېنو ملا صاحب د کوم ځای نه راغلی وی چې زه خو مسافر سړی وی نه نه ته یې د کوم ځای وی بس یو مسافر په دې لاره تېرېدم وی نه نه ته اوس د لارې د تېرېدو سړی نه ته به ما سره دلته دې مجلس کې پاتې کېږي ما نه بار باندې اوس دلته ما سره وی چې زه خو تا سره نشم پاتې کېږي نه نه سوال نه پیدا کېږي زه تاله اوس وزارت په در کوم ځکه د دغې بادشاهانو کې څومره وزیران به مقربین به د اسمبلۍ هغه ممبران چې تاسو ورته وایي د شورا خلک دا به علماو قاضیان به ټول علماو فقها او مجتهدین به داسې خلک به وایي ته اوس ما نه کوم خوا تلی شي تا به زه وزیر مقرروم قاضي القضات به دې مقرروم بنګله به در کوم درله وینځې نوکران به دله در کوم غلامان خادمان ته کوم خوا ما نه تلی شي وایي صاحب داسې کار دی زما اوس تا نه کېږي سره او زه زما خپلې مخې ته پرېږده بس دغه تقریر مې وکړو ولاړم در د مټ ایک لکونې و کاکا ولې وی چې نه کېږي وي ته ما ته وجه وښایه چې چل خلک خو د بادشاه قرب حاصلوي بادشاه ته ځان نږدې کوي او تا د په زور ځان سره ایساروم او لوی عهده در کوم ته باندې تښتې او ورته وایي چې زما اوس تا کېږي نه وی ولې وی ته مسلمان یې ستا د رعیت مسلمانان دي ستا وزیران مسلمانان دي ستا د اسمبلۍ ممبران مسلمانان دي او زه مسلمان نه یم الله د کوم مذهب سره تعلق لري وی چې یهودي ته ګوره او د قرآن متعلق د دومره بهترین تقریر ته ګوره زما ټول ملیان مې حیران کړي وی چې بس دا خو مې حقیقت وی د قرآن متعلق دغه معلومات حاصل ومد حق خبره مې پټه نه کړه قرآن متعلق دغه معلومات حاصل ومې درته بیان کړه والفضل ما شهدت به الاعداء د انسان دشمن چې د انسان صفت وکړي دوست خدا چا صفت کوي دلسوز سے خود زموږ دوست چې زموږ خامخا به صفت کوي دوست خو در چا صفت کوي دشمن چې ستا صفت وکړي نو پوه شه چې دا د صفت خاوند دی نو چې یهودي راځي او د قرآن صفت کوي پوه شه چې قرآن د صفت خاوند دی ټول وایي الحمدلله جناب علی مامون رشید ورته کېناست چې دا الله بنده یقیني خبره کوي یقیني یهودي دغه د قرآن معلومات حاصله مې وی نه ستا غوندې سړی د اسلام نه بار پاتې کېدل نه دي پته ته مهرباني وکړه مسلمان شه وزارت وی قضا وی بنګله وی دولت و نوکران بالکل حاضر دي درته وی چې زما کې یو شک دی چې شک مې وت مسلمان بشم او که هغه شک ونه وت نو زه یهودي ښیم وی دا خو اسانه خبره ده خپل شک دی ووایه ستا شک اوس دا دومره علما ناست دي دي ته به ور مخکې کړو او شک یې که درله وویسته مسلمان شه او که ویې نه ویست نو بیا مسلمان یې که یهودي ښیم وی چې زما د هغه شک تعلق د دې علماو سره نه دی ما سره دی نو دې سره څه کې د شک تعلق ما سره دی که کله ووت زه به راشم دلته په تا سره کښېنم مسلمان به شم او که ونوته هېچا سره زما د شک تعلق نشته دا ما ذات سره دی که ووته خو ډېره ښه ده که ونوته یهودي ښیم بس لاړ سړی د مجلس نه ووت چې د مجلس نه صاحب لاړ ووته کال پس یا 2 کاله پس بیا مامون رشید همغه مجلس جوړ کړی او بیا صاحب تقریرونه شروع دي نعتخوانۍ شروع دي قراتونه شروع دي اوس زمانه پکې تېره ده اوس بیا د سټیج چې کوم ناظم صاحب دی سیکرټري صاحب دی هغه ته بیا یو چټ راغی چا چټ راولېږي چې زه تقریر کول غواړم د سټیج ناظم بیا مامون رشید له ورکړه جي سخت کال خو بیا یو سړی راغلی دی او دلته تقریر کول غواړي وی څوک دې راوغواړه راویې خو ویې نه پېژند ځکه وخت پکې تېر شوی ملګري څه تقریر کول غواړئ
ویجی په قرآن حکیم کول غواړم وی دا قرآن متعلق سوی ویجی په دې آیت تقریر کوم چې انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون چې مونږ قرآن نازل کړی دی الله وایي او د دې حفاظت زمونږ ذمہ داری ده تر قیامت پورې به دا قرآن حکیم مونږ محفوظ ساتو د چا پلار په دې کې زیاتې کمې خو سکے چې مخکېوالی رستوالی هم نشي کولی داسې هم نشي کولی چې سورت بقره د سوره یاسین ځای له راوړي او سوره یاسین د سورت بقرې ځای له یوسي داسې هم نشي کولی بالکل مکمل د حرفونو او د آیتونو مکمل محفوظ ایسو پکې زیاتې کمې نشي کولی په دې تقریر کوم ویجیو کا تقریر شروع کن دا مونږ مولیان صاحبان چې دا خطبه وایي که نه دا خطبه شروع کړه نو دې خطبه کې دا شهادتین دي گوی ورکول دي دا الله د توحید د وحدانیت او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده دا خطبه مو وي تقریر شروع کو بیا صاحب زبردست دلائل ز تقریر شروع خلق په شکیان چې لکه سړی خو زبردست دریاب والا علم ورسره دی دا خو مغه زوړ مولا معلومیږي چې هغه پروس کال نابل کړ راغلی چې تقریر اخلاص کا او راکوز شو مامون الرشید ورته وایي وی سړیا تا هغه ابل کالانی سړی خو نه چې دلته تقریر کړو وی جو مغه ما الله بنده تا خو چې یهودی ما او اوس خو تا د الله یهودیان خو شرک کوي عزیر علیه السلام ته د خدای زوی وایي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خدای رسول نه ګڼي نو تا خو د مسلمانانو د عقیدې اظهار وکړو شهادتین دی وی ویجد الله مسلمان کړم کنه زه مسلمان شو لکه څنګه مسلمان شو الله بنده باندې تقاضا در کوله وزارت در کو دولت پیسې نوکر سره در کول نو ایمان دې نه راوړ اوس ایمان راوړ ویجه کستا یادی ماته ته یو ټکی ویلو چې مال کې یو شک پروت دی کاغه شک مې وته مسلمان بشم او کاغه شک اونوت نه مسلمانېګا هغه شک مې جیوت مسلمان شو مامون الرشید ورته چې څه شک چې ته دومره راټینګ کړي ویجدا ما دې آیات کې شکو چې الله وی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون چې قرآن مونږ نازل کړی دی او حفاظت یې زمونږ دی لکه مې دا شکو چې دا تورات او انجیل خو خدای نازل کړی قرآن خدای نازل کړی دی هم خدای نازل کړی فرق پکې څه دی یوا دام جبرئیل علیه السلام راوړی دی هم فرشتو راوړی دی دام پیغمبر ته ورکړی شوی دی قرآن هم پیغمبرانو ته ورکړی شوی دی دا قرآن هم انسان سره دی او تورات او زبور انجیل هم انسان سره دی دام الماره کې پروت هم په الماره کې پراته دي دام په کاغذ لیکل هم په کاغذ لیکل عجیبه خبره ده اوس قرآن داسې وي چې فرشتو راوړو او دروازې خلکو له ورکو او چې پکې چا سبق وي بیا ته غشته اسمان ته وړو نو بیا سب خبره وه خو همدغه انسانانو سره لاس کې پروت دی او په خپلو المارو کې جرندکۍ یو بار یې راوباسي نو د تورات او د قرآن په منځ کې څه فرق دی چې د تورات او د انجیل او د زبور حفاظت خدای نه دی کړی او د قرآن یې کړی دا مې لکه وسوسه وه وی اوته دا شک دی اوته وی او صاحب وی څنګه اوت وی جزا خوشنبی سیم کاتب بهترین خطاط خپل خط مې مزیدار وی ما وی چې راشه تجربه پې وکړه وی لاړم خپل تورات مې ولیکه خشته مزیدار مې ولیکه ښه مې مزین که د سرو زرو کار مې پې وکړه په دې غاړو باندې نقش و نگار خو اپریشن مې ولو که د ځانه مې پکې زیاتې کمې وکړه یو آیات مخکې کړی بل لوستو کړی باید یې مخکې کړی څه پکې رضانه وردن نه کړی چې هغه تورات مې کله ولیکه او ګډ وډ مې که نو د یهودیانو چې کومه لویه مدرسه وه هغې ته مې یوړ دا تورات خرڅوم جي که څوک یې اخلي هغې چې وکت ملا صاحب په څو خرڅی یاره په دومره پیسو خرڅوم چې د هغه یهودیانو لوی امام وکت داسې بل یې ورکه یو وی زه اخلم او بل وی زه اخلم مو مانگی قیمت چې ما څومره پیسې غوښتې په هغې هغه تورات خرڅ شو پیسې مې جیب کې واچولې واپس راوتم وی ما وی چې زمونږ دا یهودیان خو ډېر بېوقوف قوم دی دا ډېر قمقل دي خره دي خره او داسې غټ خره دي قمقل چې دی سره خپل کتاب تورات پاستی شکل ګډو شته دی هم نه که وی زما دا به ورسره کتلی وی اوس مثلا سوره یاسین دی مونږ سره یا قرآن یو صورت دی اوس چا که په دې کې تبدیلي وکړه زیاتې کمې یو کومال یې راوړه نو زه به پېژنم هغه زیاتې کمې والا که نه به پېژنم وایه که نه ولې به پېژنې ځکه ما سره اصل پروت دی اصل سره به وګورم چې لکه دې کې غلطي ده سورت فاتحه چې راته مانځه کې قل هو وی که یو سړی هلته غلط ووایي مړی نه به نیسې که به نه نیسې هلکه ولې تا سره اصل شی پروت نو معلومیږي دا د یهودو سره اصل تورات نشته ګنې دا ما چې ورته پکې اپریشن وکړه زیاتې کمې مې وکړه دا به یې معلوم کړی دا خو هم ټیک د ګپ دی وی بیا لاړم انجیل مې ولیکه ام ښه مزین که ښه مزیدار مې که
او د سرو زرو نقش و نگار مې په دې غاړو د سرو زرو په اوبو مې لیکل وکړل او هغې کې مې پورا پریشن وکړ څه مخکې څه وروسته او زیاتې کمې مې پکې وکړ وی یو مې د عیسایانو لوی ګرجې ته کم مشر پادري پوپ چې کم ناست و هغه ته مې کېښود چې دا خرڅو هغه وکت بل وکت بل وکت یو وی زه اخلم بل وی زه اخلم چې څومره پیسې ما غوښتې په هغې خرڅ شو وی ما وی چې د عیسایانو سره خپل اصلي انجیل هم نشته که وی خو د ما دی به سره اوس کتلی او دا حقیقت دی د عیسی علیه السلام د اسمان د پورته کېدو نه پس چې هغه اسمان ته خدای پاک بوت دا زمونږ عقیده ده چې عیسی علیه السلام په اسمان کې جمدې ناست دی ښه دا زمونږ عقیده ده چې عیسی علیه السلام کوم ځای دی اسمان کې او جمدې ناست دی او خدای پاک بیا راکوزوي او دلته به حکومت کوي واده به کوي بچي به کېږي بیا به وفات کېږي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په مبارکه کوټه حجره کې د یو قبر دی پاتې دی په هغې کې به دفن کېږي دا مې ځکه درته دا خبره تفصیل سره وکړه چې بعضې خلک دي قادیانان چې هغې دا نه مني هغې وی عیسی علیه السلام مړ شوی دی هغه نشته اسمان کې نشته ما ته یو سړي خبره کوله وی زما مخکې یو عام انسان نه وی چا تپوس وکړو یو ډاکټر نه وی چا تپوس وکړو وی چې ستاسو عقیده ده چې عیسی علیه السلام کوم ځای دی ډاکټر صاحب ورته وی قادیاني تپوس کړو ډاکټر صاحب ورته وی جی خو بره په اسمان کې دی وی تاسو مسلمانان خو وایئ چې په اسمان کې نه ده او د اسمات انتظام نشته ویو نو عیسی علیه السلام چې بره په اسمان کې دی او دس کم ځای ماتی اسمان کې او د اسمات کېږي نه دی او دس کم ځای ماتی وی هغه ډاکټر صاحب ور ډېر مزیدار جواب ورکړ وی ډاکټر صاحب ورته وی چې ښه دا خبره خو به وروستو کوم خو تا نه تپوس کوم د مور ګېډه کې څو میاشتې تېرې کړې وی چې نهه میاشتې وی دغه څلور خو به ته وباسو خو مثلا تا کې سا نه وه خو دا شپږ میاشتې تقریبا یا دا پنځه میاشتې د مور ګېډه کې خو ته وې که نه وې نو د مور ګېډه کې خو هم ډېران نشته را متیازې د کم ځای کولې هلته خو هم د اسمات انتظام نشته نو هغه قادیانې ورته غیر اختیاري وی خدای به راله انتظام کړی که نه نو د بې وقوف بچی تاله دلته انتظام کولی شي هغه هلته انتظام نشي کول د اسمان مثال دا هم د پیغمبرانو په حق دی ګستاخي کوي ګستاخانه خبره ده ګستاخي کوي اسمان مثال د ترماس دی پکې چای دی واچولو چې سنګ دی واچولو همغسې به پرته یخ دی واچولو همغسې به پراته عیسی علیه السلام اخت لمبلي و حدیث کې راځي لمبلي و چې دیماس حمام نه راوتی و او چې کله اسمان ته لاړ همغسې و چې راکوزېږي نو سر کې به د اوبو څاڅکي همغسې پراته رسول الله مبارک چې څه ویلي دي رښتیا ویلي دي که دروغ یې ویلي دي بل د هغې وینا د مونږ دپاره غټ دلیل ما چې دا کلمه و چې اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله او پیغمبر علیه السلام مې د خدای رسول او بنده ومنه د هغه هره خبره زما دپاره واجب التسلیم ده زه به منم جای اغاز د عقل سره برابري خوري او که نه خوري زه د دې مخالف یم بعضې خلک وی پیغمبر علیه السلام دا خبره کوي ګوره که نه ساینس هم دا خبره وی کوي دا غلط خبره دې سره مې اتفاق نشته د نبی علیه السلام قول او د قرآن خبره په ساینس موږ نه ثابتوو ساینس څه شی نن ساینس وایي عناصر څلور دي بله دوی لس دي بله دوی پنځه دي بله دوی شپږ دي بله دوی اته دي نن ستا ساینس وایي یو وخت کې ستان ساینس وی نور او سپومۍ ولاړ دي او ځمکه ګرځي بیا وایي نه سپومۍ هم ګرځي نور ولاړ دي اوس وایي نه نور هم ګرځي ما بله ګوي چې اسمانونه هم ګرځي ساینس داسې اعتبار دی قرآن د خدای وینا ده او احادیث د رسول الله مبارک وینا ده بصر و چشم موږ ته منظور عقل مني که نه مني عقل به په کاڼي باندې وغورځو او د خدای او د پیغمبر د وینا تابعداري به کوو دې ته مسلمان وایي الله دې دا عقیده زموږ نصیب وګرځوي نو جناب عیسی علیه السلام چې برکه خدای پاک اسمان ته وخېجو د هغه شاګردانو صاحب انجیل کې ځانه زیاتي کمې وکړل او هر یو شاګرد یو انجیل ولیکه یو وی دا د عیسی علیه السلام هغه هستي دی بل وی دا هستي دی چا وی خوب کې راته ماته ویلې دي ماته لیکلی دی چا وی په ویښه مې ته لیکلی دی صاحب د سوونو نه انجیلونه زیات شو هر یو سره جدایي یو بل نه فرق بل نه فرق بل نه فرق بل نه د عیسایانو چې کوم پادریان و عالمان هغې میټینګ وکړي اجلاس یې راوغوښت ټول کېناستل هلکه زمونږ هغه هستي انجیل پکې کم یو وی زما دا دی بل وی نه زما دا دی بل وی زما دا دی بل وی زما دا دی هر یو د بل نه جدا دی خدای پاک اوس هغه هستي پکې کم یو دی پدر اجلاسونه دی او سوچونه دی او مشورې دي تجویزونه دي هېڅ فیصله ونه شو اخره کې یو کس پکې پاسېده هم د بې وقوف بچی و هغه وی دا چل به وکړو یو لوی میز به جوړ او دا ټول انجیلونه پې د پاسه کېږي او لقو به نو چې کم ته پرېوتل هغه غلطې و چې کم ته پاتې شو به ټیکي په قرآن اندازې به فیصله وکړو بس وی بل حل نشته هم دا چل به وکړو لوی صاحب میز یې تیار کړ او دا سوونه انجیلونه یې راول په هغه میز د پاسه کېښودل او دا ټول پادران ته ګیر چاپېره کېناستل او اول خو خدای ته چغې ووالې عیسی علیه السلام ته یې چغې ووالې چې مونږ نه هغه ستا انجیل لوک شوی دی مونږ دا میز لقو چې کوم اصلي دی هغه پې راته پرېږده
او چې کم ډي سي دی دویم نمبر دی نو څوم 1 نمبر او 2 نمبر شی ملاویږي کنه 2 نمبر دی چې هغه تلاندې وګرځيږي صاحب مې زی لقاو لکه چاټوري کې پخواغه ملې پیره خلکو په غرسور کنه ا چاټوري به لقاو دا چې د میز لقاو نو چې شی لقې خامخاته پریوزي یو به پریوته سلور پاتې شو هغه سلورم یو د میز یو ګټ لاله بلې بل ګټ لاله بلې غاړې لاله بلې غاړې لاله او دی لقې اما شر پادری ولا ډب ور الکه بس دې بس کړې به بس نور ملقوي وی چې سلور دی دا سلور رقول غواړي کتاب د عیسی علیه السلام خو یو دی چې درې ته وګورځي یو په پاتې شي نو اصلي کتاب به معلوم شي وی خدایم به خو باسه په غاړه پراتري کې یو رقم ورکه سلور والا وګورځي ګوره به کتاب به پاتې شي هغه اصلي به کې لاړ شي نو زه اکثر طالبانو ته دا خبره کوم زم د کوم کتاب انتخاب چې په قران اندازې شي هغه کې د اصل او د نقل پته لګيږي نه بالکل نه کی وی انجیل چې مې وکړ اوسم سلور اناجیل دی بایبل وګوره کتاب مقدس یوحنا مرقس متی او یو بل دی پترس ته کم یو دی سلور اناجیل دی سلور او که تاسو وکړ کنه یو انجیل کې اخر کې لیکلي دي چې عیسی علیه السلام چې دین اسمان ته لاړ نو بیا د اسمان نه راکوز شو عیسی علیه السلام موږ پانسی کدوی وای عیسایان وای صلیب باندې نو چې پانسیم کا نو بیا سموده پس خدای جمع دی که خدای پاکي وی پلار دی العیاذ بالله نو بیا منګ پلان کې کې خخ التم ولا قبر وکنس نو بیا خپل پلار جمع دی کو ځان سره بر یوړو سی پلار سره دغه ناشته پتہ باندې زموږ یو عالم دې تاسو کو ویلکه د انجیل کې لاندې یو باب کې خدای لیکلی دی چې عیسی علیه السلام چې دې مړ شو او دې بیا خخ کومونګه او دا چلو نو چې ارکل دا عیسی علیه السلام د انجیل خدای په جن نازل شو داغه د مرګ لاکه سبق څنګه راغلی اوس پکاجي داسې وي چې دې به وفات کیږي او دې به بیا جمع دي کیږي نو ټیک ده نو وفات شو خخ شو نو دا خدای په جن نازل دي نو څنګه پکې داغه د مرګ سره لا وی دا باب پکې مونږ ځان زیات کړی دی وای چې کوم خبر وکړه یې ځان زیات کړی خبره مې دا کوله چې وی مات پته ولګي چې انجیل چې دی دام پاستی شکل نه دی پاتې وی بیا علم د قران حکیم میو لیک هغه کې مم صاحب زیاتې کمه وکړو بعد آیاتونه مخکې کړي بعد رستو کړي بعد آیاتونه خکړي بعد رضان وردن نه کړي پورا پرېشن مې د قران حکیم وکړو او په دې غاړو باندې ولا خنق شونګارو ګلکاری وکړو وی یو مل مسلمانانو لوی مدرسې لا چې کې مې خو دغه عالم ته مې کې خو چې صاحب دا قران حکیم مالی کړي دی دا خرصو هغه حافظ عالم را واغشت ښا الکه په سو خرڅه دی په دې پیسو دا خلک ته لري خشته خواري کړي دا ډېر مزیدار دي لیکلي دي ډېر اعلی دي ودرې کومګه ګورو چې حافظ صاحب کولو چې وتاو کتل هغه بل شاګرد الکه ته دا وګوره دې بدبخت خو سوره یاسین دا دویشتمې سپاره په دې په دې الله سم کې لیکلي الکه حافظ دا غلطي معلومول شي کنه شي معلومول دا په دې الله سم کې تراکه چې بل دی وګورو چې بل دی قتل یلکه خدای دې مردار کا سوره الرحمن کې خود غون نیم پرې خېله چې بل دی راوړو یلکه خدای دې تبا کا سوره دوحا خو دې په لومبه سپاره کې لیکل دا طالبانو ته ونیسه نو خدای دې طالبانو د والو نه ساته زموږ طالبانو چې تدنګي کې دوه کس یو بل سره جګړه کړې و بیا خلکو خلاص کړل نو ما ته سار یو دا جمعات د محلي او سړی راغی ما ته مولوی سوي طالبانو خو مې یارو شو وی روس خو دوی اسه نزغلو وی دا خو سخت قوم دی طالبان مې وی په یو بل سمي ویني ما ته خلاصې وی مونږ پکې والو خړل اخلاصي کې ما وی دا طالب چې دی وای کنه نو دا قبر کې نکیر منکر والو ته بیا ضرورت نشته ما ته یو مولانا صاحب خبره کوله وی مونږ لاړو اقوام متحده ته جنیوا کې مذاکرات چې کوم وخت کې امیر المؤمنین نوې راغی په جنیوا کې مذاکرات مونږ یې ولېګلو خو مونږ ته وی چې ګوره دا چل وکوي چې تاسو خلاړې خو د تصویر نه بدن ساته پام کوي چې تاسو تصویر په کیمرا رانش امیر المؤمنین اډرو نو چې کوم دی باغ کیمرا مینان راځل موږ په مقصد راچو شریعت حکم هم دغه دی نن خو زمون ګډ ته تصویر ورسېد او فحش تصویرونه ګنده تصویرونه د دنیا ګډ ته ورسېد به خیر هغه تصویر والو موږ نه پرې خو بس راپسې شی بو چې خدای پاک دا او داس ماتول غواړي او داس کول غواړي چې زره خبرې کول غواړي او بدریغه کیمرې دی او مخامخ دي سره څوک او خزین دی او سړیم دی او کیمرې ته مخامخ نیولې دي وې دا یو ریلا را لکنه وې دماغ مرګري صبر نشي مټه ورته نغسته و چې ورغره وال کنه وې چانه کیمرات ته پرتا و چانه حل ته پرتا و منډه کړې چې طالبان دي ګوره تخته دای موږ لمخې رانه ده مولانا شیر علي شاه سره خبره کوله مولانا شیخ الحدیث مولانا حسن جان صاحب او مولانا حمد الله جان صاحب دا درې واړه تلو دغه ته دا
سعودي عرب ته تلو پاکستان مې کې زم حج لته نو دی الته کې د عربو په شیخانو ګرځیدل په دې لوی خلکو چې دی ته افغانستان د طالبانو حالات اوخی چې دی د طالبانو دا تسلیم خو کړی دی خو چې دا اورانه چې روانه ختم شي موږ په دې لوی اکابرینو دا سعودي ګرځیدو د طالبانو دا خبرې کوي دا ګوره نیکان خلک دي دا قران او سنت نظامي په خپل وطن کې راوستي دي او دا ځلنه دا ومنه تعلق سره جوړ کې هر چاته بموي وای ما او یغیبه تاسو کو چې طالبان دسو کو یو لوی hebat په دنیا کې طالب نه پروت دی د دنیا د کافرانو ټول یریږي چې خدای طالبان سو نو مولانا صاحب خبره کوي ما شیر علی شاه مال غسر اله وی چې طالبان سوق دي وی مال غسر اله الطالبان من هم وی ما وی چې لهم ارجل 4 ولهم اذناب وقرون يمشي على الاربع وی ما وی چې دوی سلور خپې دي او غټي غټي لکې دي او غټي غټي خکری دي غټه سرمن وی ښا وی چې ظالمانو کوم دغه انسانان دي کنه دی مرتبه طالبان سوق ته سنگ خلق دي دا د اسلامی حکومت د قرآن او د سنت او د مجاهد روب د چنن د دنیا پزمکه پروت دی ګوره مسلمان چې کله خپل قرآن او خپل د پیغمبر حدیث او خپل قانون په لاس کې کلک ونیو زما د قسم په خدای وی چې د واشنگټن معنی به ترپیږي نو خپل قرآن رستو کړی دی قرآن سوی انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین خدای باندې خپل یقین محکم کا مضبوط کا ستانه سپر طاقت په دنیا کې بل نشته افغانستان د امریکای څخه کولی شي عامه خبره کوم شي کولی شي سم نشي کولی امریکا خدای هغه په زرګونو میل لري امریکای سره اټم شتا میزایل وسره شتا جزونه وسره شتا افغانستان سره سړي لیکن بیا زلزل دی دا صرف د مؤمن روب دی چې د کافر پزړه کې پروت دی الله دی مسلمان کې خپل کلک او مضبوط ایمان برابر کې هیڅ بیا نشته نو خبره مې پوره کولنو طالبان ته نيسه سړی وی پوه شوم چې دا طالبانو خو کدی ونی ولما او دی خنه ونه کلمه خو بس قصه خراب ده وی فورا مې لاسونو چې جسب لک صبر راتو دا ما قصدن په قرآن حکیم کې تحریف کړی ذاته کمې مې کړې الکذاری ولې کو ظالما وی ما قرآن حکیم معلومه چیرې زګورم چې قرآن حفاظت الله کړی دی او کنه دی کړی قرآن پاستی شکل محفوظ شتا او کنيشتا زما یقین راغی تورات محفوظ نشته انجیل محفوظ نشتا او قرآن مسلمان سره په اصلي شکل محفوظ شتا ما چې کوم غلط جوړ کو زیاته کمی می پکې وکاو او تحریف می وکاو تاسو هغه شی په غسات معلوم کو معلومیږي چې اصل کتاب در سره پروت دی ویسه پړه کې مې دغه شکو هغه شک می ووت مسلمان شو رو سوال اوس په ځای پاتې دی چې قرآن حکیم بشک دا خو زموږ ایمان دی دا مو یقین دی او تصدیق دی چې قرآن بالکل محفوظ دی یو حرف تغییر او تبدیل پکې نشتا او که اوشي فوراً به د هغې تدارک کېږي لیکن سوال په ځای پاتې شو ادا چې دا قرآن خو د انسان سره دی لکه څنګه چې تورات او انجیل انسانانو سره دی هم د المارو کې بند هم په د المارو کې بند هم فرشتې راوړي دا هم فرشتې راوړي د قرآن په نگرانۍ خو څه فرشتې مقرر نه دي کړي چې څوک پکې زیاتې کمیونه کړي آخر دا په کومه طریقه محفوظ دی په کوم څیز خدای دا محفوظ ساتي هغه نه ساتي دا په دا مدرسو چې دا ستاسو په جومات کې نن کوم مدرسه جوړه په دا حافظانو چې دا کم پستر ګنابینا حافظان دي دا لاندې چې تاسو ورته وایي دا ګوړه او شل چې تاسو ورته وایي بالکل دا خبره ده زمونږ مجیبه دستور دی کم بچی چې هغه لږ قابل او تکړی کنه او ذهني نو هغه چې د سکول او کالج ته لیږو او کم بچی چې پخپه ګوړي پلاس ګوړي پستر ګوړوندي د بل کارنی مدرسې ته لیږو جیل ته بده وجیرا یو زوی دین ته وقف کا الله خدایا الکه بچی سودی جی سلور دی یو به خدای مالو چې هغه یو مې پکې مدرسې ته وقف کړی دی او چې هغه مدرسې ته کم وقف کړی دی هغه غریب د اسکارم نه دی صرف داغه د ډوډۍ نه ځان لاس کړی مدرسې ته لګیږي چې سبه د لاس نه سو ګرځو را ګرځو په دوړ ستر ګړوندې راځه مدرسې ته ویلو مولا په چاپس په چوکارې پېښ دغه کې خوري زموږ پناه خو بخوري کنه نو مونږ غلط نیت ته مونږ د بچی نه ځان خلاص کړ ګور شل دغه مدرسې ته ولېګا لیکن رب العالمین سوای الله وی خیر دې کتا دا بیکاره پر زمال راولېګلا دا ډېر بیکاره پر د پستر ګړوند نه راولېګا پلاس خو دا شل او ګډ دې مال راولېګا او دا کنزره دې مال راولېګا او بیکاره پر زدا زو پکې رخ واچوم او زبا دا غینه در بهترین حافظ القرآن جوړ کړم دغه بیکاره پر دې نه بدل دی او بهترین عالم جوړ کم یو خشته قاری به جوړ کم خلق به په دې سر ګرځي ګوره یو حافظ دې پستر ګړوند دی یقینو کوم موږ د خپل شاګردان چې وو کنه سپیل ورته نیغيږي او دغه حافظان پستر ګړاند
دومره د غیرو پر خپل شاګردان وي چې په کوتا کې وي. یو ځل مانزو مدرسه کې ناستو ما محتمم صاحب سره برناستو زمونږ په علاقه کې یو ډاکټر انور ګل صاحب هغه را سره برناستو. واقعیت دا شو چې یو طالب بر راو خطاو وی الا محتمم صاحب طالب و عمر شو هلکه طالب چا و وی استاد و حافظ صاحب و عمر شو مونږ منډه کړې هغه ډاکټر صاحب را سره منډه کړې چې وګورو چې طالب اوس طالب په ځمکه په فرش دغه سیده کوټې نه بار پروت دی او خلک کې زګونه راغلي دي او بالکل بهوشه پروت دی. ا ډاکټر صاحب چې کله وکړ وی لکه سړی کې ساشتا بهوشه دی په سر به لګېدلی چېرته دا ګوتې موتې ولا مګلې را مګلې. اوس هغه حافظ صاحب په دواړو سترګو ړوند دی چې کوم استاد دی هغه سره صاحب د دې لماره د مټ غوندې یو غټ کوتک دی او ولاړ دی دا را چل کوي کوتک لاس کې او ړقې راړقې اوس نیغ ولاړ خو دومره غټ کوتک دی خدای ګوله ماته خپله یاره لکه لکت بازو چې هلکه حافظ صاحب څه چل شوی دی او ابل طالب په دې بازو یې په دې اثر والے دی په دې اثر یې په دې بازو والے دی خو سر یې د وینو نه بچو. حافظ صاحب څه چل شوی دی وایي ما وی کپ شو ده الله خدای استاد انسان او د پیشو په منځ کې هم فرق نشي کوی نو کوتک یې اوچت کړی په دې اثر یې والے دی هغه خو خدای بچ که څو ورځې پس بېهوش او بیا هغه بچ شو. خو خبره مې دې پورې کوله چې په دغه کوتکو د خپل شاګردان وایي په دغه کوتکو او دا شاګردان چې په دا کوتکو نه وي نو دا قرآن یادولی هم نشي دا لکه ګرانه خبره ده ښه مضبوط غزار ورکوي. نو خبره دا ده چې د دغې بېکاره پردې نه رب العالمین د قرآن د حفظ او د قرت یو خشته نمونه جوړه کړي. هغه شاګردان بیا یو ته مخکې دي بل ته وروستو دي او د هغه حافظ په ټوله مدرسه کې یو راج جوړي یو ډول جوړي. په دې حافظانو خدای پاک دا مدرسې دا قرآن یاد کړي سینو کې ورته محفوظ دی. په دې حافظانو په دې مدرسو خدای پاک دا قرآن محفوظ ساتي او خدای پاک جی دې خلکو له ډېر لوی شان ورکړی دی. ګورې ډېر لوی عزت یې ورکړی دی. د قرآن طالب او د حدیثو طالب له خدای دومره عزت ورکړی دی. زه د خدای نه زما په دعاګانو کې یو دعا دا ده چې د خدای نه دعا غواړم دا د ځوانه خبره کوم او دا تاسو هم د خدای نه غواړئ. زم رب العالمین زما جون او زما مرګ او حشر او نشر د قرآن او د سنت او د دین د طالب سره نصیب کړي. بس خدای پاک چې د دې خلکو څومره خیال ساتي او د دې خلکو څومره قدر کوي د بل چا دومره قدر نه کوي. امام محمد رحمت الله علیه چې زمونږ د امام صاحب شاګرد دی هغه چې وفات شو چا په خوب کې ولید وی خدای را سره څه وکړل وی خدای وبخله وی پسې وبخلې وی الله ته چې کله زه ور مخامخ شوم نو الله ما ته وی چې اے محمد په دنیا کې مې ستا سینه د خپل کتاب او د خپل حبیب د کتاب د علم نه ډکه کړې وه نو چې کومه سینه د خپل کتاب او د خپل حبیب د کتاب د علم نه ډکه کم نو هغه سینه د جهنم د اور نه ډکو زما وبخله. امام ابو یوسف څه شو وی د ما نه بره مرتبه کې ناست دی. امام ابو حنیفه څه شو وی هغه خو جي په ډېرو لوړو مرتبو کې ناست دی. امام مالک رحمت الله علیه زمونږ د دین لوی امام تیر شوی دی امام دار الهجره او په ټولو امامانو کې د مدینې منورې جون خوښ کړی جناب د مدینې منورې جون مدینې منورې نه بار نه وته ځکه خو ته امام دار الهجرت وای او کم ځای به ناستو په ریاض الجنت چې تاسو ریاض الجنت وای روضه من ریاض الجنت د پیغمبر علیه السلام د پنجرې مبارکې او د نبی علیه السلام د منبر مبارک مینس کې چې کومه باغچه ده هلته به ناستو. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه چې به کوم ځای درس کو او عبدالله ابن مسعود به کوم ځای ناستو چې کوم ځای د دواړو جهانو سردار مبارک به اعتکاف ته ناستو. الله دې دغه ځای له بوتلي کړي. هلته اوستن د برې پشین خط پرې کړي دي اسطوانة السریر د حضور پاک د پنجرې مبارکې بالکل خوا کې دا د جنت باغچه ده. علماء توجیحات کوي د جنت د باغچې څه مطلب جنت کې جسمانی خوراک ملاویږي دغلته به صحابو ته د نبي علیه السلام روحاني خوراک ملاوي او بعض علما وایي دا ځای به خدای والی جنت کې به کېږي. حاجیانو چې دي موبایله که چل تلاشي دا سوال کوه چې خدای دنیا کې د جنت ځمکې له راوستم الله آخرت کې مې د جنت ځمکه نصیب. زموږ حاجي صاحب رحمت الله علیه حاجي محمد امین رحمت الله علیه الله پاک دې په قبر ډېر انوار نازل کړي. دا ستاسو د سلیمان خیلو او د حاجي صاحب رحمه الله د دې ځای او دلته کې که دا څه بعضې څیزونه وینم راوینم د مدرسو دا خدمت دا نیکي او دا پټکي او دا ګیرې زه یم دا د حاجي صاحب رحمه الله د وفات نه پس هغه کرامت دی. حاجی صاحب رحمت الله علیه حقیقت ته چې بس حاجی صاحب و ما ته خپل باباجي هغه د حج ملګری و اخیری حج چې کوم وخت کې حاجی صاحب رحمت الله علیه کړی و نو حاجی صاحب رحمت الله علیه متعلق باباجي به زمونږ په خپله وی و یقین وکړه چې مدینه منوره کې یو عجیبه کیفیت به و د هغه پیزار به هغه نه پخ کوکو پڼې به یې هلته لرې وغورځولې پیزار به یې وغورځو
او خپیب لخپی به د مدینې منورې په کوڅو کې ګرځېده، زړګي سترګې لګوا، د قدم لاره نه ده. حضرت پیخې قدمونه دومره خواره نه ده، پیزار به وغورځاو ګرځېده به. لیکن صاحب د هغه عشق محمدي صلی الله علیه وسلم مینه دومره سیوا ده چې د خپې په در نه پوهېږي. مونږ د عمرزوی حاجي صاحب و، مونږ چې تلي په 91 کې حج د عمرزوی حاجي صاحب و، ما په خپله نه دروغ نه وایم، خو بل ملګري ته حکایت کوم، هم په هغه کال مونږ سره چې راغې خندلې مې ولې وی د حاجي صاحب رحمت الله د کلي یو حاجي صاحب و، خو چې څنګه د ګاډۍ نه کوچ نو پیزار یې وغورځاو او دا نعت شروع کړه چې زړګي سترګې لګوه د قدم لاره نه ده. حضرت پیخې قدمونه دومره خواره نه ده، خو چې څلور پنځه قدمونه لاړ نو ټوپونه شروع کړل. ځمکه ډېره ګرمه ده، دومره ګرمه ده چې سم اور ته روځي، ډېره ګرمه ده. او تاوه مو بس ټوپونه یې جوړ کړل، کله اخوا کله دې خوا کله اخوا. مونږ ته هغه پیزار را واخېستو پخپو چې د خدای نیکبخته پخپو که تاجي محمد امین نه هغه بیلو چې هغه پڼې به یې غورځولې. وی خیر غریب خپې وپړسېدې هلک سات کې او دا غټې غټې پولې شوې، بیا به جومات ته هم خوار نه شو. مې دل هغه خو غریب ښه یې شه خو لږ پکې خطا شو، تهر وت پکې. هغه دا خیال و چې ګنې راشه حاجي صاحب رحمت الله علیه د کلي ما هغه حاجي صاحب رحمه الله جدا سړی و جي باباجي زمونږ خبره کوله، خدای مانه ير دی چې دغه اووم حج و که اتم حج و، دا مانه ير دی اووم حج و جي اووم حج ته ګوره او د هغه شق ته ګوره. وی چې کله سلام مبارک ته ور مخامخ شو که نه نو هلته کې د حضور پاک د مخ مبارک داسې یو سوړه غوندې ده، مزېداره خشته هلکه غټه ده، بادام غوندې شکل لږ غوندې مخکې بله ده وړه ده. دا لومبی د نبي علیه السلام مخ مبارک ته مخامخ ته، اگر چې د حضور پاک قبر مبارک نه ښکاري کوي، بالکل غلاف دی او دیوال دی هغه کې پټ دی. بیا د ابوبکر صدیق رضی الله، بیا د عمر فاروق رضی الله. او دې خوا ته لومبی چې کوم راځي هغه تشه راځي، هغه سوړه ده لیکن چې مخ ته مخامخ نه ده. وی حاجي صاحب هغه خالي ته مخامخ ودرېده، بالکل په داسې عجیبه کیفیت و چې په ځان نه پوهېده. وی ما د مټه ونیوه مې چې صاحب دا نه ده، هغه د نبي علیه السلام هغه مخ مبارک ته چې کومه وه هغې ته مې ودرو. وی ما ته چې ښه بالکل په ځان نه پوهېده، داسې عجیبه کیفیت او داسې تکلیف نو ده. اوس چې کم تکلیف دی اوس خو سلام ته څوک نه پرېږدي. په ریاض الجنت کې باجي صاحب ناست و، خپل نعتونه به یې وی، اشعار به یې نعتونه به یې وی، دا روضة الحبیب هلته جوړ لیکلی او قسم دی د حضور پاک د روضې مبارک کې مخکې اشعار ویل. الله الله ارمان دی. نو ما به وی چې هلته به لاړم زما دوستان دی حاجي صاحب محمد افضل، ما به یاره افسوس او ارمان چې دې سعودي حکومت اجازت کوله مولا عبدالرازق صاحب راوستی وی او په دې لوډ سپیکر هم ودرولو چې ووایه د حاجي صاحب یو څو نعتونه چې خوند یې دلته ورکړی، تازګي پیدا شوی، خو نه ورکوي هغې اجازت. عبدالرحمن جامی رحمت الله علیه چې کله حج لته که نه نو صاحب د مدینې منورې گورنر خوب ولید، وی دې قافله کې عبدالرحمن جامی دې میرا پرېږدی. ظفر المحسنین دا واقع نقل کړی. نو د گورنر فورا لاړ او قافله دې واپس نو په سبا له بیا خوب ولیده. وی هغه سړی خو دې واپس نه کوي، چې ما خو واپس کړی، وی نه را روان دی. دې بیا د قافلې ته وی تا عبدالرحمن جامی دغه وی ته ما نه وی واپس کړی، واپس بیا واپس په درېیمه شپې بیا خوب ولیده. وی ګوره هغه سړی خو د نه راغی، نبي علیه السلام ورته خوب کې وی چې دې ورغی عبدالرحمن جامی د مټو تا ته ما منې نه کړې. وی جنو ته ما منې کې، خو زه خو هم د نبي علیه السلام مبارک ملاقات نه راغلی، جیل کې واچ. په څلورمه شپه بیا نبي علیه السلام یې په خوب کې ولید. وی دا سړی جیل کې ولې واچو؟ گورنر ته وی صاحب تاسو وی چې مې پرېږده هغه صبرېږي نه واپس راځي، نو ما جیل کې واچو. وی دا مخرور نه دی، ملزم نه دی چې ته جیل کې اچې. وی جی ولې منې کې، اخر ولې منې کې، څه چل دی؟ وی د یو قصیده یو شی اشعار نعتونه جوړ کړي، یو څو اشعار یې جوړ کړي او کدې راغی او زما د قبر مخکې د اشعار وی دومره خشته مزېدار اشعار دي چې ممکن ده چې زه د قبر نه دواړه لاسونه راوباسم او د سره حرکلې وکړم، لویه فتنه به جوړه شي. پوهه که چې دا قصیده نه وی نورې خوشې کړه پرېږده. خیال دې راغی بیرون آور سر از برده یمانی، یوسف زلیخی دی اول کې دا قصیده شته. بیرون آور سر از برده یمانی که روی تست صبح زندگانی. وی ای هغه ښکلي پیغمبره چې ستا مخ د دې دنیا سبا دی، د جهان سبا دی، سبا رو خو جهان روښانه شي. دغه ښکلي مخ دی د دې یمني صادر نه خو لږ بار راوباسه. او زموږ حاجي صاحب رحمت الله علیه څه وایي؟ حاجی صاحب رحمت الله علیه یو شعر دی کنه، وی دا شین گنبد نرا بهر شه محمد رسول الله، شین گنبد نرا بهر شه محمد رسول الله، د امت په حال خبر شه محمد رسول الله. نو دغه اشعار په مدینه منوره کې خوان کوي.
نو ریاض الجنت کې حاجی صاحب رحمت الله علیه خیر دا لوی داستان چې درته وایم شپم ډېره تللی ده یعنې ما ته خپل باباجي د حاجي صاحب رحمت الله علیه د عشق چې هلته څه بیان کړي دي قسم په خدای ما د خپل باباجي نه جومات کې ناست یم د اورېدلی ګورې مولا چې دی که نه هر عالم هغه یو سړي ته چې ګورې تنقید په نظر ورته ګوري چې خامي پکې وي پکې راوباسي هغه ما ته وی قسم په خدای دا د هغه الفاظ وی خدای ګواه دی دا الفاظ دا دې ما اورېدلی دي وی خدای ګواه دی که د حاجي صاحب رحمت الله علیه په شان سړی ما په دې خپلو سترګو لیدي او زما والد صاحب وایي حالانکه زما والد صاحب هر شي چې ګوري هغه د تنقید په نظر ګوري چې معمولی غلطي پکې راوباسي هر چا دې په مخامخ وایي او وایي چې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه صفات ګورم که نه د جلالیت هغه صفات او د حق میدان کې هغه گویایی او د حاجی صاحب رحمت الله علیه حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه کردار ته ګورم نو د عمر فاروق رضی الله عنه اوصاف پکې د ښکاري ټیک ده صحابه لوی خلق دی هغې ته هېڅوک نشي رسېدی ټول امت د هغې د خپې دوړې ته نشي رسېدی لیکن د عمر فاروق رضی الله عنه مظهر د هغه د اوصافو مظهر وی په حق میدان کې چې به ودرېده او حق هغه کوم ځای کې پټولی شو هر څوک چې به و که نه واضحه خبره به د حق او چې حق به ورته ورسېده کما یو خبره کې به ورته څه اشکال و حق به ورته ورسېد فورا به د حق اتباع کوله دې ته عالم وایي او دې ته پیر وایي نو خبره مې دا کوله رونو چې امام مالک صاحب رحمت الله علیه په ریاض الجنت کې د حدیثو درس کوي موطا د هغې یو کتاب دی د هغې درس کوي او طالب علمان ورته ناست دي لویه حلقه درس په امام مالک صاحب داسې په سوونو خلک ناست یو سړی راغی راتلو سره د خلکو په اوږو یې قدمونه واخیستل نیغ امام مالک صاحب له مخې راغی اوس امام مالک صاحب درس حدیث کې به داسې خاموشي وه چې کأن علی رؤوسهم الطیور دا شاګردان چې لکه په سر مارغه ناست سر لقۍ پاسي داسې غریبه ناست دا سړی چې څنګه راغی امام مالک صاحب را پاس دې پاسه امام مالک صاحب وایي ما دا خیال وکړو چې دا جوړ څوک لیونی غوندې ور پاسې وی را تر غاړه وځه ور تر غاړه وځه وی جی اجازه راکړه تندې دې ښکلو مې ښکل کړم وی تندې را دې سړي ښکل امام مالک صاحب وایي چې ما تپوس ته نه وکړو چې سړیه دا څه چل دی دا یو خو دی په مونږ درس باندې کړه حدیثو دا دې بیا بیا ادبي وکړه بل د خلکو په دې اوږو دې قدمونه راواخېستل دا دې بیا ناروا وکړه بل ځل ځان ته تر غاړه باسلم نو زه د حج او عمرې نه خو نه یم راغلی او نه مې څه واده کړی ته اوس ما ځان ته تر غاړه باسه او بل په دا تندي دې ښکل کړم دا ولې وایي هغه سړی ما ته وایي چې جی بالکل دا غلطۍ مې وکړې خو بعد ما بېګا د دواړو جهانو سردار مبارک په خوب کې دې جومات ته راغلی مسجد نبوي مبارک او تا درس کو حضور پاک او فرمایل امام مالک شتا وی جی آو کم دی هغه درس کوي ستا حدیث پلی وی آواز کې وته تا ته چوي چې نبی علیہ السلام دی غواړي وی ته ورپاسې دی چې ورپاسې دا اوړي دی پیدل دی یارې نه بالکل را پیدل وی حضور پاک درته فرمایل چې مه یریږئ را دې خوښه وی ځان ته را تر غاړه باسل او په دې تندي باندې ښکل کړی وی ما وی چې کله به د امام مالک هغه سینې له ځان ورسوم چې بېګا د دواړو جهانو سردار مبارک ورپورې خپله سینه مګړی چې زه ورپورې ومږم او هغه تندي له کله شونډې ورسوم چې بېګا د دواړو جهانو سردار مبارک پې شونډې لګولې پاسې نه بل سړی رانه مخکې نه شي په دې حرص صاحب راغلی امام مالک رحمت الله علیه ورته وایي ګوره که نه اوس نبي علیه السلام د خپلو احادیثو او د خپل قرآن د عالم په قدر پیغمبر علیه السلام کوي موږ سره د علم قدر کم حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه یو حدیث درته وایم نو بس کوم حافظ صاحب لیکي چې دا د امام د جرح او د تعدیل لوی امام دی محدث دی هغه وایي د قیامت پر ورځ به خدای پاک څوک جنت ته او څوک دوزخ دا طالبان هغه د علم خادمان د علم چې څوک خدمت کړي دا خلک یادي نو طالبان شو علما شو دا به خدای وبخي چې دی جنت دی به خدای پاک نه ځو ولې نه دی به خدای مونږ دا مقام حاصل کړ او دا علم هم کړی دی او دین خدمت هم کړی دی ډېرو خلکو مونږ سره امدادونه په دې کې کړي چا راله کتاب اخیستی دی چا راله جامه اخیستې ده چا ډوډۍ را کړې ده خدای هغه د حق میدان کې ولاړ دي او مونږ به جنت ته ځو الله به ورته یا خلک پېژنې وی یو خدای وی ښه یو د مټه نیسي او ځان سره جنت ته بولي دی به ګرځي یو به د مټه نیسي ځان سره به جنت ته بولي نورونو د قرآن د طالب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زه د ځانه درته نه ویم اشراف امتی حملة القرآن کم خلق چې د قرآن حاملین دي یا علم یا الفاظ یا حافظات دا په امت کې بهترین مخلوق دی او بل حدیث کې وایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه یو روایت کې او علمه دی چاته قرآن وښیي یا الفاظ یا معنا حفظا هر څنګه چې یا زده کړي دا وایي تاسو کې بهترین خلق او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لو جعل القرآن فی اهاب وایي که قرآن په یو سرمن کې بند کړي او بیا دغه سرمن اور ته وغورځوي نو سوځېږي بنه علما وایي
چې قرآن خو موږ په سرمن کې تعویز کو اخو په اور کې غورځېږي سوځي. نو د دې مختلف توجیهات کوي زموږ دا علما. یو توجیه اسانه دا ده چې احاب په عربی کې د کچه سرمن ته وایي. نو که قرآن د انسان په دې سرمن کې بند شي انسان یې یاد کی او بالفرض د نار نه جهنم اور مراد دې د جهنم اور ته وغورځي سوځېږي به. او نبی علیہ السلام فرمایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو به آخرین. څوک چې قرآن سره د خپل خیر او د نسبت پیدا کی، عمل کوي، حفظ کوي، تلاوت کوي، احکام زده کی، علم زده کی، دې به خدای ترقی ورکوي دنیا او آخرت. او چې کم انسان د قرآن سره دغه طرف تعلق قائم نه کی هغې له به خدای پاک ذلت ورکوي. نورونو قرآن د دې مدرسو په برکت باندې مونږ سره محفوظ دی. د دې په برکت باندې دا قرآن حکیم د دې خدمت کېږي هم دې مدرسو کې، د حفظ دې مدرسو کې، دا نورو مدرسو کې کم بچے کې حافظ جوړ شو. دا د مور او پلار دپاره یو بهترینه صدقه جاریه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته صدقه جاریه ویل او مور او پلار ته خدای پاک د دې ډېر لوی عوضونه د آخرت پکې ورکوي. خاندان دپاره د شفاعت یو لویه نمونه ګرځي. نو خپل بچي راولئ مدرسو کې داخل کې، حفظ پې وکړئ، حفظ نه پس علم پې وکړئ، دا به مو پکارېږي. او نن بیا دا پرفتن دور الله الله چې کم د فحاشۍ او د بدعملۍ او د عریانیت دور در باندې را روان دی، هغه د بې حیایت دور در باندې را روان دی. خدای زمونږ په دې وطن کې د قرآن او سنت نظام راولي نه د افغانستان غوندې. یعنی حالات بالکل بدل دي. دې خوا دیني حلقې لګیا دي خپل کار کوي، اخوا شیطان لګیا دی خپل کار کوي او دومره سختۍ سره شیطان لګیا دی خپل کار کوي. او زمونږ مسلمان خو نه پیسې ته راټینګې دی او نه حیا ته راټینګې دی، بې حیا ته راټینګې دی. دې دور کې بیا د داسې مدرسو خدمت کول، دې سره تعاون کول، هر قسمه تعاون دا یو ډېر لوی غنیمت دی. تاسو هم کوشش کوئ چې دا مدرسه مو کامیابه او د دې مدرسې د کامیابۍ دام لوی ذریعه ده چې تاسو دې سره مالی تعاون وکړئ او دام لوی ذریعه ده چې خپل بچي راولئ په دې مدرسه کې هغه داخل کې عقیده به درست شي، عمل به درست شي، اخلاق به درست شي، قرآن ته به نږدې شي، خدای ته به نږدې شي، د خدای رسول ته به نږدې شي. نو الله پاک دا وطن، دا قوم د قرآن او د سنت او د احادیثو په رڼا باندې منور کړي. واخر دعوانا الحمد لله.